بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تاسو کړه د حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نه چې تقوا څه ته وایي. حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ د هغوی دغه سوال په خپل ذکر خو او هغوی نه یو بل سوال وکړو. تاسو دا وکړو چې چېرته ستاسو سفر چېرته ستاسو تګ په داسې لار شوی دی چې هغه لار ډېره تنګه وه او ګیر شاپېره د هغې نه غنوله بوټي وو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایي چې جی بالکل. حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته بیا تاسو کوي چې تاسو دغه تګ ستاسو دغه سفر طریقه څه وه، تاسو څنګه هغه لار کراس کړې وه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې خپل لباس راغونډول، خپل پنسي اوچتول او ډېر په احتیاط سره خپل نظر په کانټو په هغه لار ساتل او ډېر په احتیاط سره هغه لار چې دی تیرول هغه سفر کول دا زما طریقه وه. حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته وایي همدغه تقوا ده. په دې زندګۍ کې په دې ژوند کې خپل ځان د ګناهونو نه، خپل ځان د الله تعالی د نافرمانۍ نه، خپل ځان د الله تعالی د عذاب نه، خپل ځان د الله تعالی د سرکشۍ نه او مختلف ګناهونو نه ځان بچ کول په داسې طریقې سره څنګه چې موږ په لار باندې ځو، څه ګندګي وي، څه اوبه وي، غني وي یا نور قسمه څه شیزونه وي، هغې نه موږ ځان بچ کوو. موږ په هغې څنګه تېرېږو؟ موږ خپل لمن راټوله کړو، خپل پنسي اوچتې کړو، خپل نظر پکې ګند ساتو چې چېرته ځان پرې څښانه کړو. دغه شان خپل ځان د ګناهونو نه، مختلف قسم سرکشونه، غلط کارونو نه، غلط محفلونو نه ځان ساتل، صرف او صرف چې نیت دا وي چې الله تعالی دا کار حرام کړی دی، صرف او صرف نیت دا چې د الله او د الله تعالی رسول دې کار ته غلط ویلی دي، په دې نیت یو کار پرېښودل او تقوا په هغې حالت کې چې زموږ او ستاسو نیت دا وي چې د یو غلط کار پرېښودو چې دا الله تعالی دپاره زه دا کار پرېږدم، چې دا الله تعالی دې ته ګناه ویلی دي، الله تعالی دا کار حرام کړی دی. چې کله زما او ستاسو نیت دا وي چې الله تعالی دا کار حرام کړی ځکه یې زه نه کوم، دغه تقوا ده. د تقوا چې کومه لغوي معنی ده هغه ده بچ نه، یعنی بچ کېدل د څه شي نه، د ګناهونو نه، د الله تعالی د عذاب نه، د غیظ او غضب نه، مختلف ګناهونو نه ځان بچ کول، د الله تعالی د نافرمانۍ نه، د الله تعالی او د هغه رسول د حکمونو نه ځان خلاص کولو نه ځان بچ کول، بلکې په هغې عمل کول، دا تقوا. د الله تعالی نه دعا ده چې زموږ او ستاسو زړونو کې په اصل معنو کې خپله یره پیدا کړي او موږ ته د تقوا هغه اصل معنا او مفهوم باندې چې زندگی تیرولو توفیق راکړي. جزاک الله. شکر.